اول نمبر د لغت نه موږ دلیل پیش کو. د غوا نه قربانی کیږي او میخه د غوا یو قسم دی، لہذا چې د غوا نه قربانی کیږي نو د میخې نه قربانی کیږي. دا اول لغت د عربو ثابتي، چونکه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي تفسیر سلور قسمونه دي، کلام عرب نه به معلومه. نمبر 2 د چا په جهالت کې چې څوک معذور نه هغه نه معلومول شي. او دریم نمبر چې د دې علم پیژني، زی علم خاوندان د علم پیژني. سلورم داسې چې الله نه علاوه څوک هغه نه پیژني. دا د قرآن په تفسیر کې سلور اقسامي. کلام د عرب وی المنجد مراتب لویس معلوف صفحه 101. الجاموس ضرب من کبار البقر، میخه د غټي غوا یو قسم دی. دویم نمبر فتاوى علمگیری کی دی والجاموس نوع من البقر، جل 5 صفحه 367 الباب الخامس. میخه د غوا قسم دی، میخه د غوا یو قسم دی او د غوا قربانی کیږي نو د میخي قربانیم کیږي. دلائل پدې دي. دلیل نمبر 1 حدیث د حافظ ابو شجاع شروع بن شریدار بن شروع دیلمی وفات 509 هجری روایت نقل کی. علی رضی اللہ فرمائی الجاموس تجزئ عن 7 فی الاضحیہ. الفردوس بمعصور الخطاب لابی شجاع دیلمی جلد 2 صفحه 124 رقم 2650. د میخي په قربانی کې علی رضی الله تعالی عنہ فرمای و کسان شریکی دي شي. او دغه شان حضرت حسن بصری رحمه الله دویم دلیل له دویم حدیث د 110 هجری وفات د فرمای الجاموس بمنزله البقر. مصنف ابن ابي شيبه لابي بکر عبد الله بن محمد المعروف ابن ابي شيبه جلد 2 صفحه 65 رقم د حدیث د 10848. حضرت علی رضی الله فرمای او حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ د دوان حضرت حسن بصری سے فرمای الجاموس بمنزله البقر، میخه د غوا په درجه کې ده، میخه د غوا په درجه کې ده. وز حضرت علی او حضرت حسن رضی الله تعالی عنہما د دیو ارشاد ته حدیث وای. حدیث او فیزنه فن حدیث پر رنا کې حدیث څه ویل شي. مشهور محدث علامه شرف الدین حسین بن محمد الطیبی وفات 743 هجری اوی الحديث اعم من ان يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابي او التابعي وفعلهم وتقريرهم. حدیث وی قول د نبی علیہ السلام تا، فعل د نبی علیہ السلام تا، تقریر د نبی علیہ السلام تا. حدیث وی قول د صحابی تا، فعل د صحابی تا، تقریر د صحابی تا. حدیث وی قول د تابعی تا، فعل د تابعی تا، تقریر د تابعی تا. شرح مشکات الطیبی جلد نمبر 1 صفحه نمبر 4 فانش باندی. یعنی حدیث نه قسم دی، د نبی علیہ السلام قول، د صحابی قول، د تابعی قول، د نبی علیہ السلام تقریر، د صحابی تقریر، د تابعی تقریر، د نبی علیہ السلام فعل، د صحابی فعل، د تابعی فعل. نه قسم دی حدیث دی ته ویل شي. په پند حدیث کې دا تعریف علامه طیبی رحمت الله علیه کړ دی. شیخ عبدالحق بن سیف الدین بن سعد الله البخاری الدهلوی الحنفی وفات 1052 هجری وی اعلم ان الحديث في اصطلاح الجمهور المحدثين، یعنی جمهور محدثین داغه په اصطلاح کې حدیث چې دا یطلق على قول النبي، اطلاق کوي چې دا ویل شي د نبی علیہ السلام قول تا، وفعله د نبی علیہ السلام فعل تا، وتقریره د نبی علیہ السلام تقریرا. ومعنى التقریر او معنی د تقریر د انه فعل احد یو کس یو کار کړي او قال شیئا یا یو کس راغلی د نبی علیہ السلام په وړاندې څه خبره کړي په حضرته صلی الله علیه وسلم. نبی علیہ السلام ناس دی، یو کس راغی یا یو کار وکړو یا یو خبره وکړه، لم ينکره پیغمبر پاغي باندې نکیر ونکو، صد ځان په پوی نکو، داغینه یا منع ونکړه یا ویل چې ها ډیره خدا، ولم ينهى منعت ونکړه عن ذلك د دین بل سکتا وقرر بلکې یای تایید وکړو یای خاموشي وکړه.
وکذالک یطلق علی قول الصحابي وفعله وتقریری. امدا حالات د صحابي په وړاندې شوي او د صحابي فعل او قول، او علی قول التابعي وفعله وتقریری، د تابعي قول فعل او تقریر. د تمام متحدث ویل شي د جمهور محدثینو تعریف داده. نو ثابت شو مقدمه مشکات المصابیح لشیخ عبدالحق صفادریم باندې چې د علی رضی الله تعالی عنہ صحابي دی، داغه قول فعل تقریر ته حدیث وي. حسن بصری تابعی دی، داغه قول فعل تقریر ته حدیث وي. نو دا دوه شو حدیث په دی باندې چې د میخ قربانی دا کول شي. مولانا ظفر احمد عثماني، حافظ ابن حجر الاسقلانی عثماني سے وفات دے دا رحمت اللہ علیہ 1394، او د اسقلانی سے الشافعی وفات دے 852 ہجری. اغلی کی خبری واحد حدیث په مناسبت سے بیان کئی وای چې د دوانو اطلاق په مرفوع موقوف او مقطوع باندې کیږي. دا غینه معلومیږي مولانا ظفر احمد عثماني اغم حدیث د نبی علیہ السلام صحابی او تابعی فعل قول تقریر دی ته وای. نو د دې وجنه روایت را اگر نقل کوي عبارت قواعد په علوم الحديث صفحه 24. الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف وعلى المقطوع. علماء اصول حدیث په نسبت باندې خبر حدیث خبر دا حدیث مرادف دی. د دې وجنه د دوانو اطلاق یعنی د خبر او د حدیث اطلاق فمرفوع موقوف او مقطوع باندې کیږي. ٹھیک ده، دا شی یو دلیل زمونږ سره. دویم دلیل نمبر 3 یو شو د کلام عربنا، دویم د حدیثنا، او دریم نمبر دلیل د اجماع د امت نه دی. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وفات 241 هجری. حضرت نے تپوس وشو الجوامیز تجزی وان سباتین، آیا د میخ په قربانی کې وکسان شریکی دي شي؟ د حضرت امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه نه تپوس کیږي. امام احمد بن حنبل جواب ورکړي لا اعرف خلاف هذا، په دې امت کې چاند د مخالفت نه دی کړي. ها په قربانی د میخ کې وکسان شریکی دي شي. آیا شمج مسائل د امام احمد بن حنبل اسحاق بن راهویہ رقم المسألہ 2865. نمبر 2 علامہ ابو بکر محمد ابن ابراہیم ابن المنذر وفات 319 ہجری اغلی کی کتاب الاجمال ابن المنذر صفحات 37 باندې. واجمعوا على ان حکم الجوامیس حکم البقر. وای پدی بات پدی خبره اجماع ده چې د میخي حکم دا د غوا دی. نن پسې سنوي مخه بکیږي اسنه چې ټلیفون وکي او وی مسی بیا را پسې څوک ناراضي. ما ته پته ده دا پښتانه صرف د ډایلاګو پښتانه دي، کوچاته ته کلم بیا را پسې ناراضي. لہذا غلی بکینو وای کله نه کله دلتوب هم نیمه ایمانداری ګرځي. په شی دلتوب دا معنی نو دا چې خاموشي وکي بس چې څه کیږي عادي کیږي. او اجماع امت دا دلیل شرعی دی. انکار کفر جهنمی توب دی. لہذا د میخ قربانی په جواز باندې دلیل شرعی زمونږ سره د اجماع چې ما نقل کړه. دلیل نمبر 4 قیاس. امام سفیانی ثوری رحمت الله علیه وفات 141 هجری فرمائی تحسب الجوامیس مع البقر. مصنف عبدالرزاق جلد 4 صفحه 23 رقم الحدیث 6881. میخی به د غواګانو سره شمارل شي. نو چې میخ د غواګانو سره شمارل شي نو د غوا قربانی کیږي، د میخ قربانیم کیږي. امام مالک بن انس مدنی رحمه الله وفات 179 هجری هغه فرمای انما هي بقر كلها. دا غوا ده میخ چې دا غوا ده فرمای دا د غوا په حکم کې دی. معتد مالک امام مالک رحمه الله وفات 294 باب ما جاء فی صدقه البقر. په یو بل ځګین کې فرمای الجوامیس والبقر سواء. کتاب الاموال لابي عبید قاسم بن سلام وفات 224 هجری جلد 2 صفحه نمبر 385 رقم د مسئله 8012. غوا او میخه دا برابر دي یعنی یو قسم دی. او دغه شانتی که تاسو خیال کړئ د میخي زکات شتا ذکر په حدیث مبارک کې اگر چې نشته لیکن زکات شتا.
نو الته فقها قیاس کوي په غوا باندې، میخه په غوا قیاس کوي او د غوا قرباني کیږي، د دوانو نصاب یو شان لګي، دغه شانتي چې څنګه په زکات کې برابر ده سیمونګ وای په قرباني کې برابر ده قرباني تی کیږي. د وهابیانو حضراتو په نيز د بازي وای چې قرباني د میخي کیږي او بازي وای چې نه کیږي. بهرحال زمونږ په پښتنو کې به زه په موجوده وخت کې د سیو ما چې علي غالبا یو عالم د بیانات کوي او داغه په بیان کې ما اوریدلی چې کیږي او دا دلایل په کې بازي زمادار نقل کړي کوم چې ما ذکر کړو، بازي هغه ذکر کړي او بازي وای چې نه کیږي. مولوی مبشر احمد ربانی وهابی وای باب کې مسائل اور ان کا حل از مبشر احمد ربانی جلد 2 صفحہ 337 مبنی بر احتیاط اور یا راجح یہی موقف ہے کہ بینس کی قربانی نہ کیا جائے. صحیح موقف وای دا دی چې د میخ قربانی ونشي، وهابی دا وای اولنه دلیل وای حجاز میں بینس کا وجود ہی نہ تھا، پس اس کی قربانی نہ سنت رسول سے ثابت ہوتی ہے نہ تعاملی صحابہ سے. بس د دې قربانی نه د سنت رسول نه ثابت ده نه د صحابه د عمل نه. آپ کی مسائل اور ان کا حل از مبشر احمد ربانی جلد 2 صفحہ 337. یو جواب خود دینه زور کوم یو د سوار حضرات تاسو د جمعې په ورځ په پښتو کې خطبه وایي او دلیل دا دی علن کې الله صفاوي اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، ذکر الله لراشه خطبه ذکر الله مراد دی او دی پښتو کې چې خلک په مقصد پوه شي. موږ سوال دا کو چې جی پیغمبر علی السلام او صحابه کرامو کې چرته چا په پښتو کې د جمعې خطبه ویله؟ تا په عربو کې ماته د حجاز کې ماته د دې صورت خو دی شي نو دی وای چې جی هغه عربو پویدو. اول خو جواب دا ورکړي چې صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ هغه عربو، سلمان فارسی هغه عربو، هغه چې په عربی کې خطبه ویله. او دویم نمبر دا ده چې دې زګین کې ستا خوخه د نو ته چې په حجاز کې د میخ قسم نو میخ نه راغلی په حجاز کې د فجنه د میخ قربانی د ادینه شي کوله. نو پاغي وخت کې د صحابه موجود دي، رومي صحابي مثال په تور باندې موجود دي، یو ته رومي یو ته فارسی صحابي موجود دي، هغه قربانی د میخ کړه هم د قشن کولاوي پریخه لګي نور کولا کو زور ولا ورکه چرنا اعتراض او کنه چې تاسو ته لکس پین ښکار. I am so sorry. مطلب می دا نه ده خو چې بجلی د پاکستان لاړ شي نو په الله یقین وکا. ماته د پنجاب یو مرګري ویل زمونږ په اردو کې دا کورسونه یو کلاسونه اما ته وی چې مولانا صاحب د چهرې او خپل تاثیری کله ناکله دا منګم ګورو د چهرې او خپل تاثیری حقیقت پستر ګورو عزت ماته مخ ویل لزله پستر تاسو ته پته ولګي. نو دا جوابات زماده طرف نه دیو ته شو. دویم دا چې میخه اگر چې موجوده لما لیکن اجماع د امت نه دا د غوا سره مشابه شوی د څنګه چې ما اجماع د امت پیش کړه او د غوا په قسم کې دا څنګه چې په زکات کې د غوا په قسم کې حساب دا د سی په قربانۍ کې منګ حساب کړل. کچرته د میخه د قربانۍ د نه کولو دا دلیل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په دور کې په عربو کې نو بیا د دې میخه شودم وهابیانو مسکی کٹین نے جوڑ کر لی. کبھی کبھی تو فنی سٹائل میں آئے گا نا بیار دی غواخ مخوری دغه شان شودیم ما استعمالوي د دې سرمن د دې څه چې څومره اشیاء متعلق دي ما استعمالوي. ښه عوام تاسو پوه شئ امریکان هم سره بل طرف ته ولي اختلافات تم راکاږي ځکه چې دا د نبوت معاب صلی الله علیه وسلم په دور کې نو او دغه شانتي د اهل حدیث ډیر حضرات د میخه د قربانۍ قائلم دي چې فتاوی علماء حدیث اولنې د دې کتاب د پروت دی غالبا دا په 14 جلد کې دی 14 جلد کې 14 جلد کې دی نه سو ساري 14 جلد کې د دې دا کتاب د فتاوی علماء حدیث
پدې کې په 14 جلد صفحه 446 کې را نقل کوي کیا بینس کی قربانی جائز ہے. مفتی صاحب نه فتوا طلب کیږي. موږ ته تاسو کې برنا حق مفتیان دي کې مفتیان شته جواب جائز ہے کیوں کہ بینس اور گائے کا ایک ہی حکم ہے. دلته راته مسله را یاد شو کله چې د دې زمنګ باس کوي دی وي ته مقلدی ته صرف د امام قول دلیل ګرځي ته قرآن حدیث نه او جی ز مقلد یم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مقابله کې او ستا په مقابله کې ز مجتهد اعظم یم. خلاصہ بحث یہ ہے کہ بکری گائے کی قربانی مسنون ہے تاہم بینسا کی قربانی بھی جائز اور مشروع ہے اور ناجائز لکھنے والے کا مسلک درست نہیں ہے. بتاؤ علماء حدیث جلد 13 صفحہ 74. کم خلق جو وای چې دغه قربانی نه کیږي دا په غلط دي د دې مسلک صحیح نه دی. دویم مولوی نعیم الحق ملتانی غیر مقلد کتاب لکھ لے بینس کی قربانی کا تحقیق جائزہ. اس میں بینس کی قربانی کو جائز کہا ہے اور دلائل کی منکر کو جاہل کیا ہے کہا ہے. د دلائل و منکر ته جاہل ویل دی. دریم غیر مقلد عالم حافظ ابو یحییٰ نورپوری کا ویڈیو کلپ موجود ہے جس میں انہوں نے بینس اور گائے کو ایک قسم مان کر بینس کی قربانی کو جائز کہا ہے. 4 مولوی عبد الرحمن عابد غیر مقلد نے اپنے ایک ویڈیو کلپ میں بینس کی قربانی کی جواز کو کئی وجوہ سے راجح کہا ہے. 5 نمبر حافظ مشتاق اکاڑوی غیر مقلد اپنی ویڈیو کلپ میں جو یوٹیوب پر موجود ہے قرآن سنت کے دلائل کی روشنی میں بغیر کسی قباحت کی بینس کی قربانی کو جائز کہا ہے. نمبر 6 مولوی ابو معاذ حنیف غیر مقلد نے اپنے ایک ویڈیو کلپ میں بینس کو گائے کی قسم قرار دے کر بینس کی قربانی کو جائز کہا ہے. نمبر 7 حافظ عبد المجید پر غیر مقلد نے اپنے ایک ویڈیو کلپ میں قرآن سنت ائمہ کرام اہل لغت کی فرامین کی روشنی میں بینس کی قربانی کو مشروع کہا ہے. نمبر 8 حافظ ندیم ظہیر غیر مقلد اپنی ویڈیو کلپ میں زکوٰۃ قربانی وغیرہ میں بینس کو گائے کی قسم مان کر اس کی قربانی کو جائز کہا اور اسے اکابر اہل حدیث کا مسلک قرار دیا ہے. نمبر 9 مولوی عبدالسلام بن محمد غیر مقلد نے اپنے ایک ویڈیو کلپ میں بینس کو فالتو جانور ہونے کی وجہ سے قرآن کریم اور اہل لغت کی دلائل کی روشنی میں بینس کی قربانی کو جائز کہا ہے. نمبر 10 مولوی عبداللہ ناصر رحمان غیر مقلد آپ نے ایک ویڈیو کلپ میں بینس کی قربانی کو جائز قرار دیا ہے. دای موږ صرف هغه وسنی وخت اکابرین پیش کړو کم چې د پښتونخوا نه په علاوه سیمو باندې دي باقی د پښتونخوا په سیمه کې به زه دا وایم د دیو